په دې باندې خبره وکړه غالبا 2 جمعې چې په زنانو باندې خاوندانو څومره حقوق دي او الله به څومره خوشحاليږي چې د زنانه د خپل خاوند عزت وکړي او که کومه زنانه بیا د خاوند بې عزتي وکړي نو الله دې څومره خفه کېږي او د دې دنیا او په آخرت کې ګناه څومره ده. محترمو، اسلام دا د معاشرتي ژوند اصول دا برابر کړی دي. د قرنګي زمو استاد د عبادتو طریقه دا اسلام دین موتا ته خودلې ده. د قرنګي اخلاقیات دین اسلام موتا ته خودلې دي او ورسره کاروبار معاملات دا الله جل شانه دین اسلام منغو تاسو ته خودلې. نو محترمو، دا یو فرد نشته چې داغه حق الله جل شانه قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی خودلې نه او ظاهر کړي نه او پاغي کې به حکم نه کړي. زمارو څنګه چې په زنانو باندې خاوندانو حقوق شته، د قرنګي بیا په خاوندانو د زنانو حقوق هم شته، خو پاغي به ان شاء الله ز تاسو ته خبره کوم. زما محترم ورونو، زنانا دوی تم الله جل شانه ډیر کارونه ورسپارلي دي او په دین کې دوی ته یو غټه نه غټه حصہ ورکړي زنانه وتا. که زه تاسو ته دا ووایم چې زنانا دوی صرف د دې لپاره نه دي پیدا شوي چې په کور کې به ناستي، دوی به د الله عبادت نه کوي، دوی به مون نه کوي، دوی به روژه نه نیسي، دوی به امر بالمعروف نهی عن المنکر یعنی نه کوي، خلق به یعنی د بدۍ نه بندۍ نه او نیکۍ ته به نه راغواړي، دوی به ګینې جهاد کې څه حصه نه اخلي، دوی به حج ته نه ځي، دوی به یعنی ګینې زکات نه ورکوي. نه دا ټول مسؤلیتونه دا په ښځو باندې شته. دا زه نه وایم، راشه د صحابو د دور د صحابیاتو د صحابو د بیبیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو ژوند مطالعه کا، نو زنانو ته به پته ولګي چې په زنانه باندې څومره لوډ په شریعت کې راغلی دی، څومره احکام د زنانو دپاره خاص راغلي دي، څومره کارونه خاص زنانو ته سپارلی شوي دي. د ټولو نه اوله قربانی په اسلام کې د روح د خپل ځان دا چا ورکړې ده؟ دا سمیه رضی الله تعالی عنها دا ښځه وه، دا زنانه وه. ابو جهل لعین را پاسېد او دی شهیده کړله. د دې نه مخکې په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین او شریعت کې نه چېرته سړی وجل شوی و د دین دپاره او نه ښځه وجل شوې وه. اول چې د دین دپاره چا د شهادت جام نوش کړی دی او خپل روح الله جل شانه ته حواله کړی د دین دپاره، د کلمې د لوړوالي دپاره، وروسته د ډیرو تکلیفونو نه. دا څوک؟ دا سړی دی که دا ښځه د نرونو دا ښځه وه؟ او ښځه څوک وه؟ سمیه رضی الله تعالی عنها د عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه مور بیبي او د یاسر رضی الله تعالی عنه زوجه وه، د هغه بیبي وه، د هغه اهلیه وه. د خپل ژوند خپل روح دا الله جل شانه ته حواله کړه. څه دپاره؟ د دین دپاره. نو پته ولګېده چې زنانه به د دین دپاره شهادت ته موقع ورکوي چې کله موقع راغلله، ځان به په کافر باندې شهیدوي د دین دپاره، د کلمې د لوړوالي دپاره، د اسلام د بقا دپاره، د پیغمبر د رسالت دپاره، د قرآن عظیم الشان دپاره او د الله جل شانه د ذات دپاره. نو مسلمان زنانه پته ولګېده چې دې ته شهادت هم راتلی شي او دا به شهادت ته لارې برابرۍ موقع به ورکوي، ځان له سړي نه. ښه محترمو، دې پورې یو واقعه را یاده شوله او دا واقع درته مختصر بیانومه.
ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کله چې صحابه تذکرہ کیږي د صحابیاتو کله چې زنانو صحابه تذکرہ او ذکر او یاد کیږي نو اول نمبر صحابیات تذکرہ دا بر چا کیږي د ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یره دا څوک وا ام سلیم رمیسا بنت ملحان د پلار ملحان نو مخبل نوم رمیسا ځنی اهل علم حضرات فرمایي چې نه ام سلیم دا د دې اسم کنیه ده او رمیسا دا لقب ده او خپل نوم چې دا د دې سهله ده یا رمله ده خو بهرحال مشهوره په څه ده په اسم کنیت باندې ده چې ورته ویلی شي ام سلیم رضی الله تعالی عنها دا د چا مور ده دا د انس ابن مالک د خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ مور ده دا د چا مور ده دا د برا ابن المالک رضی الله تعالی عنہ یو عظیم مجاهد چې مسیلمة الکذاب ته شکست د دې صحابي د لاسونو نه ملاو شوی او دا قصه مې درته په دې منبر باندې کړې ده دا دغه مور ده او دو بچی به د طلحه رضی الله تعالی عنہ نشوي د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ نه د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ خپل نوم د دې د خاوند دا یاد کړئ ښا دا د ابو طلحه د اسم کنیه د عربو دا رواجو ابو طلحه ګنه د طلحه پلار دا اسم کنیه د لکه ابو بکر د قرنګ د خپل نوم چې د زید ابن سهل رضی الله تعالی عنہ څه نوم دی د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ نوم د خپل نوم زید او د سهل بچی دی رضی الله تعالی عنہ ابو طلحه باندې مشهور دی محترمو د دې دا خاون اولنې خاون مالک دا مشرک او دا کافر او دا بت پرستو او دغه ام سلیم رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې اول اسلام چرولې تاسو ته پته شته په زنانو کې په مدینه منوره کې په زنانو کې اول مسلمان او اول اسلام چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راوړی دی دا د ام سلیم رضی الله تعالی عنها دا چې درته ذکر کوم د دې خاوندو چې کله اسلام راوړل مسلمان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل هم نه دی او د یو صحابي په خله باندې چې دا خبره شوله مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم لګل مدینه منوره ته یو صحابي دو ور سره نور مودي به دعوت چلاو مدینه منوره کې نو دې زنانو کې په اول دی ایمان راوړ نو دې چې کله ایمان راوړ نو ردی خاون مالک شه دی اولنې خاون دا خو مشرک دی کافر دی د دې یو هغه ته هر وخت دعوت ورکې ډیر خپل دین دی ډیر حق دین دی ډیر مزیدار پیغمبر دی دغه دین دا ډیر خسته لاري لري ډیر احکام لري راځه دغه دین زما خاون د قبول کا په ډیر نرم لهجه خاون دی وای خاون به ار وخت مخ واړو ام سلیم خپل خطبه لاري شوی او ما موس د خپل دین ناله نه ام سلیم زهرگز ستا په دین باندې نشم کېده زبا هم دغه بوتان را ټینګوم نه زبا مشرکم ز ارگز ستا د الله ستا د رسول ستا د قران تاسو سره نشم منلې ما ته دا خبره مکوا دی به خپل خواري کولا په نرمه په سخت دعوت به ورکاو د دوی بچي او انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دا ماشوم دی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دا شکل د خبرو شو او الفاظ یاد کړ دی ورته اول لفظ د چاو خو د الله بچیا چا پیدا کړي الله پیغمبر دې څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچیا ته کلمه وایا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله دغه الفاظ چې ورته یاد کړل نو د دې هغه مشرک خاون مالک په غوسه شوی ښا زدستانه تنگم چې تا ایمان راولې ته مسلمان شوی پتا مې وسنه دبر او زما بچی دی په یو کال دی د یو نیم کال دی د دو کال دی د تم ته اسلام خې لالم درنه وي خووندا کچرتا د اسلام په مقابله کې زمانه خپکیږي لال شپ مخه دی خاون لال شام ته لال او الته دغه دشمنی وا الته چا ملک د دنیا نبی ایمان اول خاون لال دا ځوانه ده د دې وخت کې دو بچی دي یو برا او یو انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دواړه صحابه دي دار دي بچو کفالت کوي
ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنہ دا خبر شو چې ام سلیم دا کونډه شوې ده د شکل او صورت نم خسته وا د اخلاق نم برابر وا او بیا او خیر زنانم ده او ور سره حیا ناکم ده د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دا خو تجار او دا څوک دی ابو طلحه دې نظر خبر کوي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دا چې کله مسلمان نمو د بوتانو عبادت کاو یو خسته بوتي ځان ته جوړ کړي او هر ورځ به په خوشبو لګولا هر سحر به ورتاغه ته به سجدي کولې داغه په نوم باندې منظرونه او نیازونه کول دا عبادت دی کوم مشرک دی ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ لا مسلمان نه دی او د خبرې په مدینه منوره کې هغه ټاپو او د تکړه غشو وشتونکو په لیست کې اول نمبر نوم د چا دی د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ غشي ډیر برابر وشتل او په اس باندې سورلی د ډیره ښه یاد وا لکه اوس چې څوک خډري اوري یا خپ پایلټ دی جاز خچلی هغه وخت کې د اس سورلی کې دا ډیر تکړه په اس د جنگ په حالتو کې په تیزی سره سوریدل په تیزی سره کوزیدل د اس د پاسه توره استعمالول د اس د پاسه ناس او غشي وشتل د اس نزان د جنگ په حالت کې غورځول دغه ټول ټیکنیکونه او ټریننګ چاته یادو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ تا او غشه به بالکل خطا نه ته محترم مداورغه ورته وي ام سلیم ما ته پته چې ته کونډه شوی ستا خاون په شام کې مړ شوی دی او ستا غوندې ښځې بې خاونده پاتې کېدل دا مناسبه نه ده ته ما پېژنې زه د مدینې منورې اوسېدونکی یم ما ښه پېژنې تجار یم ښه ځوان یم او ښه نام نهاد نوم والا سړی ما سره نکاح وکړه دا اوس زړه کې څه وایي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ څه وایي وایي یاره که زه ام سلیم ته د نکاح نوم والم نو به ما ته وایي چې لبیک حاضر یم وایه څنګه نکاح را سره تړي ستا غوندې سړی به زه چېرته د نکاح ځکه زه مالدار یم ما سره پیسې دي زما خاندان دی زما ځواني ده زما قوت او حسن دی دغه ام سلیم دا چې مسلمانه شوې او خاوند دې مړ شوی دا به ما ته دستي غاړه کېدي خو داسې جواب ورته د مسلمان ام سلیم رضی الله تعالی عنها د خوا نه میلاویږي چې د خپلو نه ځمکه تښتئ ورته وایي دې ته راغلی چې نکاح در سره وکړم وایي تا ته پته شته وایي زما اولنی خاوند کافر و هغه ما په کور کې تنګ چې اسلام راوړه وتښتېد هلته مړ شو او تم مشرک یې تا سره نکاح زه نه کوم او نه کولی شم ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ځان سره مسکی شو ویل کې چې ام سلیم رضی الله تعالی عنها د پیسو زړه دی سره سپین ورته وایي زه په تا باندې پوه شوم زه په تا باندې پوه شوم ته سره سپین مانه غواړې پیسې دراهم او دنانیر مانه غواړې مالونه غواړې ډیر به درته درکم ام سلیم رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي نه ابو طلحه واوره ما د محمد رسول الله سلام دین قبول کړی دی او مشرک سره زمونږ په دین کې نکاح حرام ده چې مسلمان شوی نه نو هرگز زما ستا نکاح نه جایز ده نه در سره کوم او که مسلمان شولی یاد ساته نو ګورې به در نه سپین اخلم نه سره اخلم نه اوښان او چیلنګي اخلم نه جیدادونه اخلم ای ام سلیم ته به ما نه څه اخلي دا څه دي دا څومره قیمتي شیز دی چې ته به ما نه په مهر کې غواړې د نکاح په مهر کې وایي زه ستا نه صرف ستا اسلام غواړم مسلمان شه دا زما مهر شو زما ستا نکاح به په اسلام باندې کېږي راځه ورته وایي ای ابو طلحه دا اوس د اسلام د عیم ده ښه خویندې دي واوري زنانه دي واوري د اسلام ښځې کافرانو ته به د اسلام دعوت هم ورکې وګوره صحابیاتو دعوت ورکړی که نه غوږ شه ام سلیم رضی الله تعالی عنها ته ورته وایي ابو طلحه ته مشرک ته کافر او وایي ته خو ډېر هوښیار سړی عقل والا سړی تجار سړی ګرځېدلی سړی هوښیار سړی دغه بوت چې تا په کور کې جوړ کړی دا د څه نه جوړ دی وایي دا د لرګي نه جوړ دی ای ابو طلحه دغه لرګی وایي کیدی شي چې دا بوت نه وی جوړ شوی او دا تا اور پسې کړی وی سوځېدلی وی او بالکل دا کیدی شو وایي دا کیدی شو چې دې نه چېرته د کښتۍ او ټوټه او تخته جوړه شوې وي وایي او دام کیدی شو
نو عجیبه خبره ده هغه څیز چې هغه ځمکې راز درغون کړی دی تا په خپلو لاسونو باندې تراشلی دی تا ته محتاج دی ستا د عقل تا ته دا اجازت درکوي چې د هغه ته ته خدای ووې هغه ته ته اله ووې د هغه نه ته مددونه وغواړي. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دې خبرې سوچ کې واچو ورته وایي کیف ادخل فی دینک کیف ادخل فی الاسلام زبا دین ته څنګه داخليږم زبا اسلام ته څنګه داخليږم ستا دین ته داخليدل څه دي یعنی دا ډېر سخت کاري دې کې به تاوانونه دي کې به توپانونه او دې کې به سبا په غرونو باندې خطلی نه ورته وي څم نشتا زما په دین کې دقل ته ناشتي صرف یو کلمه به علماء هو یا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا الله دی اولی اقرار وکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اقرار وکا بس ته مسلمان شي فانت مسلم ته مسلمان شي اوس تا سره نکاح کوم هغه کلمه ویل بل مسلمان شو کلمه ویلا ام سلیم رضی الله تعالی عنها ورته څه فرمایي وای راځه دغه اسلام دا زمو ستا په منځ کې مہر شو تا ما ته ډیر عظیم مہر راکړ. نو صحابه با په خپل منځ کې چې د ام سلیم رضی الله تعالی عنها تذکره کوله څه به ویل په فخر سره انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د خپل مور تذکره کوله او چې خبره به کوله وای زما د مور مہر دا اسلام دی اسلام. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ته څه فرمایلی مسلمان شه او زمانی کابر تا سره وشي دې ته اوس زنانه وای دې ته اوس بیبي وای او تاسو ته پته شته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته هجرت وکړ نو ډیر مینه د انصارو په خزو کې د چا سره وا د ام سلیم رضی الله تعالی عنها سره دا ولی ځینې علما فرمای چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعی ترور وا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعی ترور وا ځینې فرمای نه سلمہ چې د عبد المطلب سے دا مور بیبي وا دا وای داغي په خپلوانو کې راتلله داغي د مور د خوانانو لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ردی ستر او پرده نه کېدله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محرمات نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی نکاح جایز نه و د ام سلیم رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ستر دومره نه کاو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې کور داسې کور خپل کور غاڼه چې اکثره با کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د یولس وجود قیلوله چې ورته وي دا خوب به کاو دا به دې کرا ورته محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت کې ودره دې کړه چمړی یو چټي و یو تور شکو د څرمنې نه جوړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ود شو رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه داو دا یو خوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خسته خو چې دا غوینه په خوب کې خوله ډیره تلله نو دی به دا خوله راټوله دا به په یو بوتل کې اچوله رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر نه دی یو وخت کې پیرا پاسې ده ام سلیم وای دا څه کې دا الله رسول وای دا خو ډیر وخت نه زستاسو دا خوله مبارک راټولم او دغه بوتل کې جمع کوم د شیشې دی بوتل کې ام سلیم په دې باندې بتس کې په دې باندې تس کې زما په خوله باندې وای دا الله رسول وای زدا اراده لرم زدا امید لرم چې زما د بچو به د برکت د پاره دا په کار راشي چې ځان سره وساتي او بل خبره ورته کوي وای دا ز نور خوشبوئی سره یو ځای کوم نو دا په عربو کې ټول نه مزیدار خوشبو د ستاسو د خلی مبارکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلا مبارکه دی به د عطر او د مشک او د عنبر نه خسته او مزیدار بوی بکاو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا خلی به مزیدار بوی کو خسته وي زمونږ استاد خلا او په پشکال کې د ترخونو نه بیل بین راځي د ورمیګ نه بل بیل بین راځي د کپړو نه نور بین راځي دا د خلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بچی څومره خله وتلا غمره باغی خلی مبارکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم مبارک نورم خوشبودار کاو خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غوخ مبارک نه د پوستکی نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلم خوشبو تللا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه د دینه بم خوشبو تللا لالی مبارک لعاب مبارک دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فطرتن دا خوشبودار دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داسې معجزې دي چې دا نه ختمېدونکې معجزې نو د الله رسوله
دا خوشبو ز جمع کوم دا به زما د بچو په کار راشي د الله رسول برکت د پاره ساتم. او یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د مشک د څرمنی یو دغه لوخه شانی په دې کې به عرب وباشل اوس هم شته دي. ځینې خلک په دې ډېرې کې ما خپل لیدلي دي دا چولیان چې کوم دي د عیسایان دوی به په دا اوبه شیندلې دغه مشکي خدا د څرمنی رسول الله سلام د دې کور کې د هغې نه اوبه وسکلې چې اوبه وسکلې نو دې څه وکړل دا پاسېدلو چې رسول الله سلام په کوم ځای باندې خپله خوله مبارکه ایښې وه ای کټ کړله او ښایسته یې په یو کپړه کې کېښودله. رسول الله سلام ورته ګوري ورته فرمایي ام سلیم رضی الله تعالی عنها په دې څه کې وایي د الله رسوله وایي دا ځان سره د برکت دپاره ساتم ستا شونډې مبارکې ستا خوله مبارکه د دې سره ولګېدله نه 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 بس دا بس د برکت دپاره ساتم هغې خپلو بچو ته پرېښودله. د رسول الله سلام ورسره ډېره مینه وه. رسول الله سلام نور د چا کور ته نه ته د دې کور ته به ته او دومره اخلاصمند صحابیه ده. یو وخت کې ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دا ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وږی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر یو ادا په دې باندې صحابه ځانونه پوي کړي. صحابه فرمایي وای کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسو وای مخ مبارک پیدا سي سور شو او د دې وريزو مبارکو په منځ کې یو رګ براوته دی به داسې ټوپونه وال چې کله رسول الله سلام ته غوسه ورغله خو رسول الله سلام کلم د دنیا د پاره نه دی غوسه شوی موت ته تل د پاره د دنیا د پاره غوسه شوی الکه سرګې ونه پټو کلور ته غوسه کو په غړو باندې په چیو باندې په چینی باندې کو کنه کو دا خو د کپړې وش کول او د چپړې وش کول او د زما بوټان وش کول د کپړې وس زولې زما واست غوسه په صدا دا په دنیا باندې دا او رسول الله سلام په خپل حیات مبارکه کې د دنیا په یو خبر نه دی غوسه شوی او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیادبی کړی دا د ځان په بیادبی باندې رسول الله سلام د چا نه بدل نه دی غستی خو چې کله به د قرآن بې عزتي راله کله به چې د دین بې عزتي خبره راغله کله به چې د الله جل شانه په شان کې د ګستاخۍ خبره راغله نو رسول الله سلام به ډیر غوسه کېده او صحابه فرمایي چې کله رسول الله سلام خوشاله نو قسم په الله مخ به داسې روخانه شو داسې تک سپین بشو لکه دا مخامخ نور لکه د څوارلسمې شپې سپوږمۍ رسول الله سلام مخ مبارک باندې به د خوشحالۍ آثار د لرې نه ښکارېدل ښایسته به ښکارېده نور به هم ښایسته شو نور به هم ښایسته شو. د صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اشاره پوه شو چې وږی دی کور ته لاړ. ام سلیم رضی الله تعالی عنها ته خپل خاون فرمای ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې څه دي وای دغه یو درې څلور روټۍ دي او تیاری دي. دی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اتیا صحابه ناشته او غوي موږي دي سوچ کوا کله موستا بیبي نه وي وسوریال تا اتیا کسان دي زما دا بچی بچ کوي دا برا بچ کوي دا انس بچ کوي رضی الله تعالی عنهما زبچ کوم ته بچ کوي ته چې دا درې څلور روټۍ دی دا ویسي صحابه ته نو مونږ بچ کوو دا سیده کنه یا کم سے کم دا خو به وای زمون خدي یو دوته پری دا یو ول تا ویسا یا دوال تا ویسا یو دانه اور ته وای په کپړه کې وتړلې دا الله رسول ګې اوه ماته قربان کې الله روټۍ ورل دغه روټۍ را کړې دي نه سالن شته نه بل څه ولک تیلی طلحه رضی الله تعالی عنہ انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ورولېګ ورته وی دا الله رسول خپل والد محترم راولېګلم دا د پرکټې د خپل زوی نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज کوي صحابه را پاتې ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ روټې کړي درازي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ کور ته په منډه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې شو او خزي ته وی هي رسوا شو دا خو درې روټې دي دوه روټې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اتیا صحابه کرام دی ټول وګی دي مونږ خو ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بدا ورکو او وی به یو خریزان به په مول کی دا خو ټول صحابه را روان کو ام سلیم رضی الله تعالی عنها ورته فرمای خاوندا ورختا کیګم د الله رسول ته پته چې دومره روټي دی وای او ورته پته ده و به ورختا کیګم د الله رسول په هر یو کار کې حکمتي راځه چراغ خيو کړل زې برابر کو ملمانه راغله لو څوک ملمه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک ملمه دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څوک ملمه دی
عثمان، عمر رضی الله تعالی عنہما، علی رضی الله تعالی عنہ، وای 10 مبشره ناشنا ملمان دي، ناشنا میزبان او ناشنا ملمان دي. مړه په دنیا کې به داسې میزبان ملاو شي لکه ابو طلحه او ام سلیم رضی الله تعالی عنها ملاو بشي، داسې ملبه به ملاو شي لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوه پیغمبر ملمه دي او صحابه ملمان دي او د اخري زمانه اخري پیغمبر قران چې په نازل شوی دا ملمه دي. مړه دا کور وسومره بختور یا دغه زمانہ دغه وخت دغه ورځ دا به څومره بختور و، دی وخت به څومره خوند او څومره مزه کوله. چرچا ملمه څوکي وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله دې د رسول الله سلام د لاسونو مبارک او بد حوض کوثر زمونږ نصیب کې امین وای. محترمو ملمانه کې ناستل او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل راوړی دا روټي سنت طریقه دا ځان سره وساتئ، دا ځان سره ولیکئ چې کله روټي کم وا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به اچوري کوله ماتوله وای، ټوکړي ټوکړي به کړل، قپونه قپونه نړۍ نړۍ به کړل. دا سنت طریقه ده، دې کې الله برکت شي. ما دا ټریننګ کړي تاسو یې مو کوي چې روټي کله کم وا کم نو هغه مېده کې داسې دسترخوان باندې واچوي، الله په ډېر برکت شي. دا طریقه ده شاده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. راځي اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کوي؟ روټي ورته راوړل، ال روټي راوړل، دسترخوان وړول دا د عربو رواج، دا سنت طریقه ده. ښا دای خور کو اتیا کس صحابه کرام کې ناستل او ناشنا ملمان دي، 3 روټي دي او اتیا کسان دي. هر سړی حیران پاتې شي. اوس ګورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې ته دا روټي ټوټي کړل، ټوکړه کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه غوړي هغه د زیتونو تیل چې سو وروي پېښول چوروي پېښول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاسونو مبارک باندې صحابه باندې تقسیم کړل. قسم دې دغه روټي اتیا صحابه خړل غوي په مالش او بیا پاتې و. 3 روټي اتیا کسانو پهلوانانو کسانو او هغه چې هغه وګیو هغه خړل او قسم دې چې روټي او تیل بیا پاتې شو. ته تاسو کو ام سلیم دا صحابیه ده، خپل خويند ته ويم، خپل میند ته ويم، د اهل اسلام ټول زنانه ته ويم چې د قرنګي خوینه او پزان کې پیدا کړي. ښا دا هر څه پاتې دي. محترمو یو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته یو ملمر راغی چې ملمر نو صحابي وي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار کې ناست دی خو صحابي وي نو د زبدا ویم چې ملمر صحابي دی رضی الله تعالی عنہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اے څوک شتا چې دا محترم ملمر ځان سره بوزي ډیر روګي دي. صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه مبارک وا چې ملمانه برالو ار ورځ براتله ار وخت براتله مالدار صحابه باندې به आवाज وکړو شتا چې لس ملمانه ځان سره بوزي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بغوته او چت کړهو الله رسول الله زما، عمر رضی الله تعالی عنہ بغوته او چت کړه الله رسول لزما، بل صحابي بغوته او چت کړه عبدالرحمن ابن عوف او لزما. دا سخت ملمه پاله خلکو سخت قرباني نه ورکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې فرمایي اے دغه یو مسلمان دی او د شپې زم نشتا، د روټي بندوبست نشتا، څوک به بوزي. دی وخت یو صحابي کرم سنو ټول صحابه غلي شو. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ پاسه د الله رسوله دا ملمه زماش، د ام سلیم رضی الله تعالی عنها خاون پاسه د ملمه زماش کور ته بوت. ام سلیم رضی الله تعالی عنها ته فرمای اے بیبي کور کې سدي یاره وای کور کې خو دومره سدي چې د یو کس کار پکېږي، رسو کسانو د یو کس کار پکېږي. بچو سو خوړلی نه سي نه دي خوړلی الله غوي ودک بچي په طریقه باندې ودکړل. ها خپل بچي چې د دې پیدا دي هغه وږي ودکړل. موته سي وکړو موته سي وکړو چې زما بچي به وږي او زما ګوندې کر رسلېګم کلا وحاشا نمله موته چرته داسي کو دا خو د ګناه کار به کیدې چې نا. ام سلیم رضی الله تعالی عنها خپل بچي وږي ودکړل قسم په الله او خپل څه کوي خپل موږي پاتې کیږي، خاوند نه څه کوي خاوند موږي پاتې کیږي. روټي سو کړی ملما او طریقې سره برابر کړه. دې طریقې ته اوس ګوره خاوند پیدا سی بو کو چډیو به ولګو ملما بم کینی زمم دې خطا سره خیر دې نزدیک کینم اسی بت پاسېږي د ډیوی د پاره خاونده چې دا ډیو دي کې تیل ختم شي اورانه شوري غزي ټیک کومه ډیو به بند کی نور ماته طریقه راځي زبا ما سه خلو چپوم ته ما سه خلو چوپاوا او ملما به وګي لګيري دوی روټي خوري دا خو ډیر شي راولې حال دا چې یو ټوکړه د روټه
دغه طریقې وکړله روټۍ چې څنګه شروع شوه نو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ پاسېد وی ودرېږه وایي دا ډیوه خرابه شوه ته ودرېږه چې زه ټیک کړمه چې ورپاسې ډیوه یې بنده کړله او دا خو تیل پکې ختم شو یاره خرابه شوه نه بلیږي مېلمه وایي تېر شئ تې راځئ روټۍ ته کښېنئ ناست دې روټۍ خوري ښځه او خاوند څه کوي هسې خوله خوځوي ښه وږي دي ښه اشتها شته خېټه شته معده شته نفس شته شیطان ورسره شته خواهش شته ولې دا د چا ملمه دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملمه دی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه الله جل شانه د دې صحابو په باره کې څه فرمایي د دې صحابیاتو په باره کې الله جل شانه څه فرمایي تاسو ته پته شته وایي د ځان نه مخکې کوي روټۍ هغه چاته ورکوي چې خپله یې ورته اشتها او ضرورت شته ګرج کې د دوی ولګوي خو بل سړي ته روټۍ ورکوي بل مسلمان ته روټۍ ورکوي نو دغه خلق زنده باد څوک زنده باد صحابه کرام زنده باد یار منګو تاسو چې غوو دا زنده باد او هغه زنده باد الکه د دونه څه غواړي دا موت تا چې چا د زنده باد چې غوو مړ دوی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هم نشته دوی په مخ باندې خو ګیرم نشته دی مړ منګو تاسو دوی په قیادت کې سخت بدی ښکارو صحابه زنده باد دا قرنګي روټي خوړله شپه د تیره شوله بچو ښځې خاوند په لږه باندې شپه تیره کړله سحر ته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي وایي ما ته وحی شوې وه تاسو چې بیګا کم عمل کړی دغه عمل الله جل شانه ته ډېر ګران دی او دغه عمل باندې ستاسو نه الله جل شانه خوشحاله دی او یو بله به یې درته وویم د خاوند دومره عزت کا او دومره احترام کا او دومره قدر کا چې خپل بچی د خاوند نه قربان کړي راځي یو قصه درته دا مکمه د ام سلیم رضی الله تعالی عنها دا په غټه باندې خزرجیه و د خزرج مدینه منوره کې دوه غټي قبیلې اوسېدلې د عربو یو اوسو یو خزرج دوی خپل منځ کې دشمنان وي به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورتګ باندې الله پاک چې دا دشمنان دي دوی ختم کړلې صلح یو شوله ډیر مړي یو بل نه کړیو نو په غټه په قوم کې څه شوه خزرجیه و د خزرج د قبیلې دا او به په ورکوټي قوم کې نجاریه و یو نیکي څلورم پنځم نیکي دا نجار د دونو نو نجاریه و دا د بنو نجار د قبیلې نه و نو محترمو د دې دا خاون چې د دې کور کې ورکوټه زوی دی غالبا عمر نوم دی ابو عمر نوم دی ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د سحر نه وته مزدوري پسې او الله ته خوخه و دغه ابو عمر دا وفات شو دا د خپل زوی دی د مسلم رضی الله تعالی عنہ او د ابو طلحه رضی الله عنہ دا خپل زوی دی د دواړو دا وفات شو بیماری ورته ولګېدله د دې سوچ وکړو چې زما خاون مزدورۍ ته یا د دین پسې چې دی وږی تږی وتی دی ډېر تکلیف به یې ورته راشي او زه چغې جوړې کړمه وایي یا بچی خو مړ شو نو هغه به نه روټۍ وخوري نه به اوبه وڅکي نه به په خپل عبادت پوه شي نه به په شپه باندې په خوب باندې پوه شي او په جړاو په شپه تېره شي دا بچی درته ډېر ګران دی بس بچی دی نو ما ته باید سوچ وکړو مړ شو مزیدار کپله کې تاو که د کمرې په یو ګوټ کې داسې څملاو او داسې یو کمبل څه پې واچول چې څه دی دا اوده دی څه دی دا اوده دی خاوند راغی السلام علیک ښځې سلام دی پته یاد ساتئ په کم کور کې چې کم سړی سلام اچي سلام کم پښتون نو په دې کور کې به انتهایی درجه برکتي د قرآن نه ثابته خبره ده د حدیثو نه ثابته خبره ده د ټولو نه ډېره حقدار زما استاد سلام څوک ده زما مور زما بیبي خو موږ تاسو سلام نه اچو څوک چې سلام کور ته چې لاړ شي نه چو په لور سلام سنت دی یا لکه بار په مرګري باندې چې سلام اچي دا شته نو په لور څنګه سلام نشته په ورور څنګه سلام نشته په بیبي باندې څنګه سلام نشته په مور باندې څنګه سلام نشته دا چوي ښه دا صحابي کور ته را داخل شو سلام یې واچاو ښځې څه شته او ډېر د خوراک دپاره هر څه پرې ایمان لري اوس که زمونږ ستاسو ښځې وي تا سره د خوراک غم دی د بچي غم در سره نشته د ډاکټر د طبیب دا وګوره مړ شوی دی دا وګوره نه سنت طریقه دا د واورې خویندو چې خاوند کله کور ته رادننه شو نو د هغه لاس ته مو وګوره چې غوټې یې څومره راوړي دي خفه کېږو به نه زما یو ملګری او ما سره مفتیتوب کې نوم یې نه اخلمه هغه به ویل اکثره به ویل وای دا ښځې چې دي وای دا به خوري ستا سکي به ستا اوسي اغوندي به ستا په کور کې به ستا اوسېږي او دعاګانې به چاته کوي
چاته به کوي خپل مور او پلار ته خپل ورونو ته نه دا خبره ده زنانه د خپل مور پلار ورونو ته هم دعاګانې کوي خو دا خاون غریب دام دی په دعا کې نه رہی ښه نو مور به دي رنګ ته ګوري او ښځه ښځه به دي څنګ ته ګوري که نه چې څه یې راولي دي او څه یې نه دي راولي نو چې کله دا خاوند دا دواړه لاسونه نه دي دا چې لوډ را رواني سیبه ډېر په تکلیف را رواني او دا فروټ ورسره او دا چینی او دا چي او دا ګولې ورسره او دا سینډلې ښځې ته راغستي او دا کپړې راغستي نو لورګانې او ښځه ورمنډه کې هلې وایي پلارم لالام ابوم چې دی ستړی راغی هلې دا غوټې تې والئ او چې کله ورسره څه نه وي نو ټول یې سټو ګرئ او وایي مړه دا سپېر بچی خو همداسې تش راغی لرې چې وایي دنه تېرېږي مړه دا خو د یوې روپۍ هم نه دی نه سنت طریقه د ښځې دپاره دا ده چې کله خاوند راشي نو څه به کوي خاونده په خیر راغلی تکلیف خو نشي چرته تللی وي ښار ته تللی وي بازار ته تللی وي په خیر راغلی هلې پلار ته م اوبه راواخلئ څه به وکړي که لورګانې هلې پلار ته م اوبه راواخلئ اوبه نه هلې شربت ورته جوړ کړئ هغه لیمبو شته دی هلې شربت ورته جوړ کړئ هلې دا چپلې خیرنې شوي دي بوټانې په ګرد شوي دي هلې دا ورته صفا کوي سړیا دا کپلې هم دي ډېرې خیرنې دي کپلې درته راخلمه نه چې بدلې کړي اوبه درته نه برابرومه یخې اوبه که د ګرمۍ موسم چې ولامبې که د ژمي موسم اوبه درته ګرمومه نه خاونده چې ته پې ولامبې هلې رومال راوړی د پلار د مخ باندې څه به لا خولي دي خپله ورته را خولي پاکې کړي دا ښځې ته جایز دي دا څه د ګناه خبره نه ده دا د ثواب کار دی د عرش الله د عرش مالک په دې د دغې ښځې نه خوشحالېږي نو موږ ستاسو ښځې چې ترورزی راشي د تره بچی راشي چې ګاونډي راشي لاس به ورته ورکړي حرام کار دی وکړه د ګناه کار دی وکړه د بغیرتوب کار دی وکړه دنه خو ستا ستر دی ته ورته لاس ورکړې ته ورته سلام اچې او چې خاوند راشي لاس نه ورکړې سړي مشي نه کوي ولې موږ شرمېږو نه نو د تر زوی نه شرمېږي نو ستا د تندر په دې شرم ولګي چې د ترور زوی سره خبرې کې سلام ورته چې ستړي مچي ورته کې د تر زوی سره کې ستا څه دی د لیور سره کې ستا څه دی د ګاونډي سره ستړي مچي کې ستا څه دی او چې خاوند غریب راشي ته بیا شرمېږي نو دا املا خبره ده نه شرمېږي به نو عایشه رضی الله تعالی عنها په دې نه ده شرمېدلې حفصه رضی الله تعالی عنها په دې نه ده شرمېدلې صحابیات صحابه ښځې په دې نه دي شرمېدلې دا دین دی دا د ثواب کار دی خاوند سره به دقه څه خوی ښځه کوي ورته وایي راځه خاونده روټۍ وخوره او روټۍ شته هر څه برابر دي خاوند ستړی چاپي درته وکم ابو طلحه رضی الله عنه دا کېناسته ورته وایي بچی څنګه دی بچی څنګه دی څه شو وی خو وده شوی دی څه ورته وایي داسې جمله ورته وایي چې نه د مرګ ده نه د ژوند څه وایي ورته وایي هغه آرام دی نو اوس د دې دا معنا هم راځي ګینې چې مړ شوی دی او به د تکلیفونو نه په آرام شو او دا معنا هم راځي ګینې چې وده دی وایي ښه وده دی برابر دی او برابر دی څه وشولو روټۍ وخوړله خوب وشو ښځې او خاوند مزېدار شپه تېره کړله سحر ورته وایي خاونده وایي که تا ته څوک امانت درکړي یو امانت درکړي امانت پیسې درکړي مثلا ادر نه واپس غواړي ته به یې ورکې وایي ښځې ولې به نه ورکو امانت ما ته څوک راکړي زه به په مینه محبت ورکوم د هغه شکریا به ادا کوم ښه وایي خاونده ستا د راتلو نه مخکې زمونږ ابو عمیر بچی وفات شوی او دا غوسه شو ښځې ته غوسه شو ولې نو ما چې دا روټۍ وخوړله ما چې دا شپه تېره کړله ته ما ته ولې نه ویل اوهو دا خو ما بېګا خوب کړی روټۍ مې خوړلې او زما بچی مړ پروت و وایي بس خاوند ما داسې وکړه د الله د رضا دپاره چې ته تکلیف نشي خوب ښایسته وکړي روټۍ ښایسته وخوري ماشوم باسې نم خښو سهر له به خښوئ نه 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 په ګوتې نه ونیوله شابه رسول الله صلم ته دې ورولم دا تا ما سره څه کړي اوس دا خاوند وایي ګینې دی د ګناه کار کړی دی دا خاوند څه وایي ګینې دی د ګناه کار کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي تاسو خو داسې شپه تېره کړې او ستا ښځې خو داسې کار کړی داسې خوی اخلاق استعمال کړي چې د عرش مالک ته خوشحاله دی او کومه شپه هم چې تېره کړې ده د دې په بدله کې به الله جل شانه د دې نه ښایسته بچی درکړي کوم زوی الله ورکړه نوم یې ورته عبدالله کېښوده او چې د ده څومره بچي وشو د عبدالله دا ټول فقهاو دا ټول محدثینو دا ټول علماو
الله جل شانه ورته برکت واچو په دې شپه کې نو ښځه به د خاوند سره دقسې ګزاره کوي لکه ام سلیم رضی الله تعالی عنها چې د خپل خاوند سره کړی دی په څه طریقه باندې مسلمان که مړه د دې صحابي کارنامې کې درته ویم چې جنگ احد کې د څومره کارنامې کړي مړه یو به درته ویم جنگ احد کې دې صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې 3 دانی لیندي ماتې کړي دي لکه اوس چې څوک وایي چې 3 دانی مشینی کلاشین کوپی دا په ډزو باندې پلان کې په دې جنگ کې شلولي 3 دانی لیندي دا ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ په ډیرو غش وشتلو باندې په دې جنگ په دې ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې مات کړي او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د غش وشته رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک داسې چې غش شرط لګي ورته وی فداک ابي و امي د الله رسوله زبا مور او پلار دستانه قربان شي مګوره غشتا داسې نه چې دشمن غش راشي او تاسو په چرته ونه لګي دته اوس قرباني وي دا چا مسلمان کړو د چا په دعوت وي د خزې په دعوت د چا په دعوت د زنانه په دعوت باندې نو زنانه بم د دین دعوت کوي پته ولګي راخه زنانه به کافر تم دعوت ور کوي مسلمان ته بم د دین دعوت ور کوي څنګه چې په سړو باندې د دین ذمہ واره نشتا معلومي دغه چې په خزو باندې نشتا الله جل شانه دی ول ماتا به تاسو توبه دي خويندو ته په دې خبر باندې عمل کولو توفیق نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین دعاو کې ځنی خلق دی کلی کی بیماران دي زید جی سے ډیر تکلیف کی پروت دي یا رب کریمه تو ورته صحت کامله عاجله نصیب کی الله ټول گناهونه معاف کی الله کله چې دنیا نه رخصتیږي کاغه رخصتیږي او کوم الله جل شانه زمونږ د ټولو کلیبه نصیب کی څومره بیماران دي مرګرو کې اوریدونکو کې ټولو مسلمانانو کې الله ټولو ته صحت ورکي څومره قرضداران دي الله د قرض اخلاص کی شاسه قسمه ټینشن نه مصیبت ته ورته الله ټینشن مصیبت په خوشاله پر راحت باندې بدل کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق